بسم الله الرحمن الرحيم. درود شريف واي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. بل باب شروع ریاض الصالحین کی بغیر عذر مانځه کې اخوا دی خوا کتل مکروه دي. پرون دا باب تیر شو چې اسمان ته کتل منع دي. اوس دا باب دی چې بغیر عذر په مانځه کې اخوا دی خوا کتل مکروه دي. مکروه څه ته وایي؟ ناخوښه. مونځ مې وکړو خو د خدای خوښ نه شو چې اخوا دی خوا مې ورکې وکتل، مونځ خو شو، غاړه خو خلاصه شوه، د حاضرۍ چې کومه وینا شوې وه حاضري خو ولګېده خو خوښ نه شو، اجر او ثواب لاهو شو. 1955 نمبر حدیث شریف دی 1755 عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت، زمونږ او ستاسو د مؤمنانو مور بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت دی. اللہ پاک دې زمونږ او ستاسو د مور بی بی ناراضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کړي، الله پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرف نه مور بی بی ته بهترینې بدلې ورکړي. زمونږ دا میاندې د اعلی درجې بزرګانې وي. بیګام د کومې بی بی واقع ویلا فضائل اعمال شریف کی زینب رضی الله عنها څنګه ښایسته اودس او مونځ یې کړی و چې عرش په حرکت کې راغلی. قالت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وی ما تپوسو کو د خوږ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاة، مانځه کې اخوا دې خوا کتو باره کې. پرون خو مونږ ویلي و که نه چې مانځه کې هر هیئت او هر رکن کې یو خاص ځای ته کتل دي. د نیت تړلو وخت کې د سجدې ځای ته، د قیام په وخت کې د سجدې ځای ته، رکوع په وخت کې رکوع کټو ګوتو ته د خپو، سمع الله لمن حمده قومه وخت کې سجدې ځای ته، د سجدې په وخت کې د پوزې سره سجده کې، او په جلسه او قاعده کې غېږې ته. نو اوس اخوا دې خوا کتل، مخې ته دیوال ته کتل، دا هغه صورت کې چې سینه قبلې ته یو سترګې اړی راړی دا مکروه دی. او که سینه هم ورپسې بیخي څه کړه واړوله نو بیا خو مونځ مات شو. قبلې ته مخکول څه دي؟ فرض دي که نه؟ قبلې ته مخکول څه دي؟ فرض دي. چې سینه واوړېده هغه فرض مات شو، چې فرض مات شو مونځ ختم شو. فقال نبی علیہ السلام فرمایل، هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة العبد، دا اختلاس دی، تختول دی. اختلاس دی ته وایي که نه؟ یو سړي سره څه قیمتي شی لاس کې دی او د یو غل پې نظر شو او غل پې راشوغه شو او د لاس نه یې ورله وتښتولو، ویښ دی دا سړی خو د لاس نه یې ورله وتښتولو، بیا دی ورپسې وهي منډې را لاندې نه. چې بازارونو کې داسې غلونه شته که نه، چا سره قیمتي شی لاس کې وګوري را چپټه شي پې د لاسه ترې والي او بس منډه کې، دې ته اختلاس وایي په عربی کې. نو نبی علیہ السلام نه عائشہ صدیقہ رضی الله عنها تپوس وکړو چې دا مانځه کې اخوا دې خوا کتل څنګه دي؟ نو نبی علیہ السلام فرمایل، هو اختلاس، دا چپټکول دي، تختول دي. د چا تختول دي؟ یختلسه الشیطان من صلاة العبد، دا شیطان چې دی دا بنده د مونځ نه تختی، د مونځ نه توجه ولا ګډوډوي. نه به ګورو که نه که خیر انشاءالله. که لږ خو مونږ او تاسو یو 4 میاشتې صحیح مونځ وکړو که نه، څومره وخت مې یاد 4 میاشتې نصاب دی. ګورې ښه چې دوی راله ډاکټر راکړي که نه د بدن دپاره، نو راته وایي چې څو ورځې استعمال کوم، 2 ورځې 10 ورځې 2 هفتې، هغوی نه هغه به پکې نه کوي. بیا مال راش وایي پرهیز به هم ورسره کوي چې ورشي چې ټسټ کې ویزه مبارکه ښه شوی وي بس، او چې نه یا دوی ټایم په ټایم نه استعمال شوي او یا ورسره پرهیز نه شوی بس زه راځه نو بس بیا د هغه سره کشه چولې کې څه وایي ورته تاریخ دی. 4 میاشتې داسې ښکلی مونځ وکړو چې دا کومو ځایونو ته د کتو په هکله مذاکره وشوه که نه، چې دا ما ته یاد اخوا دې خوا ونه کړم. مړه عادت پرېږدو که نه، عادت نه دی
د هر چا سره زما مانځه کې یو عادت دی هغه ښه نه دی عادتونه دي بعضې عادتونه د مونځ د ماتولو دي بعضې عادتونه یو پکې دا خراب عادت دی خوا دې خوا کتل رواه البخاري دا حدیث امام بخاري رحمه الله روایت کړی څلور میاشتې ښایسته مونځ وکړو او اسانه طریقه یې دا ده چې د الله لار کې بستره والو تبلیغ ته لاړ شو دعوت او تبلیغ کې مبارک کار کې به هم زموږ استاد څلور میاشتې ولګي او پوره دین باندې به چلېدل زده کړو یوازې مونځ نه پوره دین نه دی په دې به د چلېدو طریقه زموږ او تاسو زده شي بیا چې راشو که خیر نو بس په پوره دین به موږ او تاسو چلېږو انشاءالله لګو به که خیر د الله لار کې وخت انشاءالله والله سوا شپږ پنځوسم نمبر حدیث دی 1756 وعن انس رضی الله تعالی عنه زموږ سردار سیدنا حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی الله پاک دې راضي شي الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي الله پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرفه بهترینې بدلی ورکړي قال فرمای قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع کې پیغمبر علیه السلام ما ته فرمایل دا د نبی علیہ السلام خدمت کې مور ورکړی او د ماشومتوب نه د نبی علیہ السلام خدمت کې 10 کاله د نبی علیہ السلام خدمت کړی کور دننه بار دا ورکوټه نو د نبی علیہ السلام خپل مبارکو طرفونو ته په پلنو سملاستو شپه د سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې وکوله داسې خاص مقام ورته حاصل نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کولو نو ورته یو ځل فرمایل ایاک والالتفات فی الصلاۃ انس رضی الله عنه مانځه کې خوا دې خوا مو ګورخه فإن الالتفات في الصلاة هلاكة ومانځه کې اخوا دې خوا قتل دا د هلاکت سبب دی د څه سبب دی اوس موږ سو ویل چې په مانځه کې اخوا دې خوا قتل حرام دي که مکروه دي مکروه دي خو مسله دا ده دلیل الفالحین د دې ریاض الصالحین شرح ده ای کې بیګاو قتل چې دا مونږ کې اخوا دې خوا قتو ته د هلاکت ولې ویلو په کومه وجه وې دا د هلاکت سبب دی سره هلاکیږي دي سره حالان کې دا کار خو مکروه دی او مکروه سره هلاکت نه راځي حرام سره هلاکت راځي ناغه مې چې ورپسې کتاب وکړو هغه کې تفصیل دا بیا زمان په ذهن خلاص شو کې دې شي تاسو په پوه شئ وی کله چې سره د مکروه پروا نه کی مکروه پروا نه کی نو د دې نرستو بیا لګه مو د پاس په حرامو کې ورګړ شي او حرامو کې ورګړېدل بیا هلاکت ته نو دا ځکه ورته په مانځ کې خو دې خوا قتل ته سو د هلاکت سبب ورته ویل فإن كان لابد خامخا چرته داسې وخت چې په مانځ کې قتل ضروری لکه یو موقع کې داسې کار شوی دغه دلیل الفالحین والا یو واقع لیکلی ده د حنین غزا وه نبی علیه صلات وسلام یو جاسوس ولېږلو چې د کافرو د دشمن حال معلومه کړه نو چې سړی څوک سوال جواب دپاره ولېږي واپسي د هغه انتظار کړي که نه د هغه لار ګوري چې اوس به راشي اوس به راشي دې کې د مانځه ټایم شو نو پر نبی علیه صلات وسلام بیا مانځه کې هغه پسې اخوا دې خوا قتل نو دغه وخت کې د ضرورت په بنا باندې بیا قتل څه جایز دي او دا موږ تاسو چې ګورو دا خو هېڅ ضرورت نه حاجت نه عادت هم خراب دی نو ففي التطوع لا في الفريضه هغه چې د کتو ضرورت راغلی خامخا لکه اوس دغه ضروري موقع نو بیا په نفل مانځه کې په فرض کې نه په نفل مانځه کې بیا هم په فرض مانځه کې قتل نه کوي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح دا حدیث امام ترمذی روایت کړی دی ویلی دی دا حسن صحیح حدیث دی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین او ما لا بس الى حرکت کو دی جوړی رشي ویل سجدي لوي سمع الله لمن حمده ومجد ربنا لك الحمد دا نو یو په سجده کې ها نو متي بس دا غلط وکړه دا باندې دې مکو دا بیا زمونږه به جان منځونه دي یو جانداری کنه خو خلک کوي کنه دا جګړه خو موږ په خلکو سره دا خلک هم دا غلط کارونه کوي دا جګړه خو موږ خو خلکو سره روان دی بیا په مینا شفقت باندې پوي کوي به ګوره دې سره مونږ بیجان شو یو بیجان یو جاندار ډېر فرق دی یو داسې کس دی چې هغه کې روح شته ساده ورکړي بل لري چې بې روحه دی سا پکې نشته نو سا والا او بې سا والا کې خو ډېر فرق دی ویلی شي دې بیا راولد د سره کوي دې بیا راولد د سره کوي بیا دا یو دکاندار له پیسې د سره کې چې کله غلط شو نه مني دکاندار له پیسو ورکولو کې شمار کې خطا شو کنه د سره دي کې ورته بیا دی ولا ورکړي دغه څه دا هم لږ شمار وکړه نه چې اوس دا ته و چې وړي د بیا سره کوي شته بیا د سره کوي نه ولا سره کوي
ګډوډۍ به نه که نه ګډوډۍ به نه ورته به ګوري مس نه دی مس نه دی خو د دې مرض دپاره علاج نه شو هسې بس تسبیحاتو که د خدای ذکر یې وکړو خو چې دې موقع کې کم کورس وکړه نه شو نه